امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مدرسې طلباو سره همدردي متعلق له مدرسې نه را روان دی، سخته ګرمي ده. علامه ارشد القادري صاحب په زلف و زنجیر کې دا واقعه ذکر کړې ده. را روان دی له مدرسې نه، شربتو ګاډۍ ولاړه ده، هغه شربتو ګاډۍ والنه یو ګیلاس شربت وغوښتل، سخته ګرمي. هغه دی ورته وایي داسې وکړه ماما ما ته یو ګیلاس اوبه یا شربت راکړه، دې په بدل کې به زه تا ته 3 مسلې وړاندې کړم، ستا په کار به راشي. هغه دنیاداره سړی ووایي دا شربت چې دی او اوبه دا په دې ګرمۍ کې په روپو میلاویږي، دا په مسلو نه میلاویږي، نشته. زمونږ معاشره کې هم زمونږ مدرسو سکول والته خلک سټوډنټ وایي ولې چې ویښته یې نیمه کټ کړې، حالانکې نبي اسلام دې قزع نه منع کړې ده، نیمه سر خرایلو نه منع کړې ده، خو ده به فوجي کټ کړی، په دې باندې فخر کوي. او مدرسې طالب علم ته څه وایي؟ چړی ورته وایي. دا بې ادبي ده، موږ دین تحقیر په خپله کوو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې مسند امام احمد لیکلی دی، غټ محدث تیر شوی دی. مور ته راغی ګیله یې وکړه، مور یې دقسې یو کس و، طلب مې ته وکړو، ما ورته چې 3 مسلې به درته وړاندې کوم، خورا یې نه کړې. وایي بچا سبق وایه، ما دعا در سره دی، یو ورځ به د خدای غټ عالم کې دا خلک په تا پسې ګرځي. مور او پلار دعا قبلیږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي مور او پلار اولاد په حق کې دعا کول داسې دي لکه نبی چې خپل امت ته دعا کوي. سبحان الله. نو نبی چې امت ته دعا کوي قبلیږي که نه قبلیږي؟ نو مور او پلار ته وایي موږ ته دعا کوئ. پوه شوې؟ مور او پلار ته وایي ما ته دعا کوه. او روایت کې راځي چې هغه دعا له واړو نه زیاته الله زر قبلوي چې کومې دعا کې سړی مور او پلار دپاره دعا وکړي. سبحان الله. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو وخت تیرېدو دا سړی یوه ورځ خپلې ښځې سره ناست دی، خو غټ مالداره شربت و ګاډۍ ماډۍ پاته، خو غټ مالداره شو د خپلې علاقې. نو خپلې ښځې ته وایي ای زما ښځې زه به د خپلې لور په جهیز کې په رخت کې د دنیا اعلی نه اعلی شیزونه ورکوم، زه قسم خورم او 3 طلاقونه اچوم، او که ور مې نه کړو که نه بیا به ته مانه فارغ. دا خبرې وکړه، وروسته یې سوچ وکړه چې تا سره خو مال شته، خو د دنیا اعلی نه اعلی شی خو ته نشي اخیستی. اوس پسې کېږي یو عالم پسې لاړ شي، بل عالم پسې لاړ شي، اخر چا ورته ووایي فلانۍ علاقې ته لاړ شه، هلته یو غټ عالم اوسېږي امام احمد، هغه به د دې مسلې حل درکړي. سړي خپل غلامان ځان سره کړو، اسان یې تیار کړ، 3 ورځې سفر و. راغی چې راغی ما عزتمندو په لاین کې ودرېدو، خلق مسلو تپوس کې په لاین کې ولاړ دي، دی هم ودرېدو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وکتلو ویې پېژندلو چې دا خو هغه سړی دی او مور دعا قبولې شوي دي. ګورې هغه سړی دی، مور دعا قبولې شوي دي. الله اکبر. الله علم ورکړی، الله دوی خلکو ته بصیرت او بصارت دواړه ورکړي. خپلو شاګردانو ته ویې فلانا چې په صف کې ولاړ دی دا بوځې ډوډۍ پې وخورې میلمستیا وکړې بیا ما سره میلاو. بهرحال ما عزتمندو کیسه اوږده دی، دی راوستلو میلاو یې کړو، چې میلاو شو سره دی نه پېژني، هلته خو دی هلک اوس خو غټ عالم دین مفتی مجتهد ته جوړ شوی دی. امام احمد بن حنبل ورته فرمایي وایه خبر څه دی؟ وایي دغسې څه خبره؟ وایي دا مسله چې کومه تا راوړې ده ما ته دا زه درته بیان کوم که تی راته بیانې؟ دا کومه مسله چې تا ما ته راوړې ده زه یې درته بیان کوم که تی راته بیانې؟ وایي که تی راته بیان کړې دا خو ډېره ښه ده. وایي ستا دا قسم خوړلی دا مسلې په سلسله کې راغلی، یاد وساته واوره زه دې ونه پېژندلم، زه په ماشومواله کې تا خواته درغلی یم او یو ګیلاس شربت مې درنه غوښتي و نه دې وراکړي، واوره 3 مسلې مې درته ښیلې او په هغو 3 مسلو کې نن چې ته ورپسې راغلی دکه یوه مسله مې هم درته ښیله. تا وایي تا داسې قسم خوړلی دنیا اعلی نه اعلی قیمتي شی به زه علم په جهیز کې کنې ما ښځه فارغ ورشه یو ښکلی مجلد قرآن مجید واخله او دا د لور په جهیز کې ورکه، د ستا قسم به الله پوره وګرځوي، تا ښځه به له طلاق نه بری شي. دا څه شی د علماو قدر کوئ، د مدرسې طلبای کرامو قدر کوئ، مدرسو ته خپل خیراتونه وروړئ چې ښایسته علما دې جوړ شي نو په معاشره کې به هر طرف ته امن فضا وي، او که دا نه وي نو غلونه به جوړیږي، که دا نه وي بدکرداره خلک به جوړیږي. لہذا خپل اولادونه چې دي مدارسو سره
علماء سره منسلک علماء اهل سنت سره